بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم سید مرشد یو واري بیا ستاسو په خدمت کې یو نوې ویډیو سره حاضر شوم. مینوالو دا وخت زه مخاطب یم د بونیر ډان امازي مابند نه مخاطب یم. دلته کې کسان هم راغلي چکرو دپاره، ډېر لرې لرې سیمونه راځي چکرو دپاره. بونیر نه لرې لرې سیمونه خلک راځي چکرو دپاره. بونیر نګرۍ نه کسان راغلي، د هغه نه هم معلومات کوو چې د دې علاقې باره کې ډېر څه غواړي او دې سره له سیم مخصوص کړل ته. نو زه تاسو ته خپله د علاقه په سکرین باندې هم ښودلی شم، تاسو ووینئ. ګورو دلته کې یو دروند مشر دی، د هغه نه تپوس کوو چې د دې علاقې باره کې څه غواړي، دوی څه تاثرات لري دې باره کې. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ستاسو نوم؟ زما نوم جی سلیم الله دی، نګری برکري سره زما تعلق دی. حاجي تاسو دلته چکر راغلی یې؟ بالکل جی چکر راغلی یو. د دې علاقې ډېر زیات صفت کېدو او خلک ډېر زیات لګیا او چېرې دغلته کې نختران دي، بنجان دي، پیوچان دي. نو دا زمینه خو مونږ ډېر زیات کتلي دي، خو مونږ وایو چې راشئ نن پکې ورشو، دا ناشنا علاقه چې کوم ده دا مونږ وګورو چې څنګه دا څنګه ښکاري. حاجي تاسو څنګه چللی په تکلیف سره رالی که نه څنګه لار درته معلومه وه، په مشکل درته اوس که نه څنګه رالی؟ نو مشکلات خو ځکه چې د سړي ډومبی ځلي یا دویم ځلي، نو د لارې خو پوره اندازه سړي ته نه لګي چې څنګه دا څنګه بني. او مونږ تقریبا د ریم پټیه پورې مونږ په دغه کې رالو، په ګاډي کې رالو، د هغه ځای نه بیا مونږ پیاده را روان شو، ملګري را سره هم ټول دغه. نو تقریبا څه په یوه ګنټه کې، یوه نیمه ګنټه کې مونږ ډنډ ته راورسېدو او نن راغلي یو دلته کې. نو د لارې خو تکلیفونه شته، خو چې څومره زیات خواري او څومره زیات محنت وکړي نو دومره د هغه ځای چې کوم دی نو خوندي. نو په دغه وجه باندې که مونږ په تکلیف سره رالو، خو چې مونږ د علاقه دلته کې ولیده، د دې دا ښکلا مونږ ولیده، د دې دا حسن مونږ ولیدو، نو زمونږ هغه چې کوم هغه تکلیف و د لارې هغه کوم ستړیوالی و نو هغه زمونږ مکمل ختم شو. حاجي تاسو چې دلته رالی نو تاسو خو د علاقه ولیده هم، نو د خلکو ته چې کوم دی څه ستونزې دلته پېښ دي؟ ستونزې خو زما په خیال باندې ډېرې زیاتې ستونزې دي او دا خلک چې کوم دی نو د ډېرو زیاتو تکلیفونو سره مخ دی. د ټولو نه غټه ستونزه چې کومه ده هغه خو دې ته دا ده چې د لاره چې کومه مسله ده، لاره دې ته نه ده راغلې. نو چې دې ته روډ راوځي نو چې کوم سیلانیان راځي، کوم سیلګري راځي دې علاقې ته، د دې علاقې د حسن نه دې چې کوم دی نو محسوس کېږي. نو که دې ته روډ راووتو نو یقینا چې ډېر زیات سیاحان چې کوم دی نو هغه به دلته راځي، ډېر زیات رش به جوړ شي. د دې په دغه باندې به د خلکو ته چې کوم دی نو ډېر آمدن به هم د دې سیوا شي، د دې ته به روزګار هم په دې وجه باندې میلاو شي. د دې نه علاوه دې ته چې کوم دی نو د بجلۍ ډېر غټ تکلیف دی، دلته کې بجلي نشته. نو که حکومت د دې مسایلو طرف ته لږه توجه وکړي، د دې دپاره د روډ او د بجلۍ او بیا خاص کر د اوبو تنظام چې کوم دی نو د دې دپاره وشي نو ډېر زیات سهولیات به یوازې دې ته نه چې څومره خلک راځي، که هغه د پاکستان د هر یو ګوټ نه راځي، هغې ته چې کوم دی په دې وجه باندې به ډېر غټ سهولیات میلاو شي او سیلانیان به په دې وجه باندې ډېر زیات دلته راسیوا شي. حاجي دلته کوم سیلګري چې راځي نو هغې ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ سیلګرو ته خو زموږ د طرفه دا پیغام دی چې بھائی بالکل اینی ټایم دی راځي، 24 ګنټې دی راځي، دلته کې راتلی شي. دلته کې هیڅ قسمه د امن و امان نه څه مسله شته، نه دلته کې د غلا د ډاکو څه مسله شته. انتهایي پرامن خلک دی، انتهایي زبردست خلک دی، انتهایي میلمه دوست خلک دی. د هغه دغه خبره ده وي خپل سر هم د سړي نه قرباني. نو زموږ سیلانیانو ته دا پیغام دی، دا دعوت دی چې بالکل دی اینی ټایم دی راتلی شي او دا ډېره زبردست علاقه ده، ډېره ښکلې علاقه ده. لږ تکلیف دی خو چې دا ښکلاګانې دي ویني، دا علاقه دي ویني، نو انشاءالله تعالی چې هغه تمام تکلیفونه چې کوم دی چې څنګه زموږ ختم دي دغه شانته به د ټولو سیلانیانو تکلیفونه ختم وي انشاءالله. ټیک شو جي، ډېر شکریه. جي مینهوالو نور ملګري هم شته، د هغې نه تپوس کوو چې هغه سیول غواړي دې علاقې باره کې، نو زه هغې سره میلاوي کوو چې څه وایي دې علاقې باره کې څه وایي. ښه دا بل ملګری دې نه تپوس کوو چې دې علاقې باره کې سیول غواړي. السلام علیکم جي. وعلیکم السلام. جي ستاسو نوم؟ زما نوم ساجد دی جي، د نګری برکلي اوسېدونکی یم. حاجي تاسو دلته رالی چکر له نو څه تاسو محسوس کړل، څه مشکلات شته په لاره باندې که نه؟ موږ چکر له رالو، دا ځنګل خو چې دی دا ډېر ښکلی دی، خو د لارې لږ مشکلات دي. نو حکومت له پکار دي چې په دې باندې لږ نظر واچي او نیمې پر روډ راغلی دی چې لکه دا پوره شي نو لکه بهترینه خبره ده او اسانتیا به راشي او ډېر ښکلی د چکر ځای دی او ډېر زبردست ځنګل دی، لکه ډېر ښایسته ماحول دی پکې، لکه اوس پکې هم ډېر ښکلی یخ موسم دی او ډېر زبردست ځای دی. تاسو خپل کلي نه رالی تقریبا څومره ټینګې ورسېدلي؟ دا ځای لرې دی که نه نږدې دی؟ څومره ټینګې ورغلي دلته؟ یاره زمونږ تقریبا جي د ګاډي د راتلو سره تقریبا ټوټل یو 4 غنټې ټیم لګېدلی دی. په هغې کې یو 2 غنټې زمونږ په لاره په ډاکسن ګاډي کې لګېدلي دي او یو 2 غنټې زمونږ پیادل لګېدلي دي. نو
حکومت ته زموږ دا درخواست دی چې یاره جي د دې دپاره لکه د روډ سیسټم زر تر زر وکړی شي او دا ډېر ښکلی ځای دی خو ولې چې که دې ځای ته روډ راووته نو کیدای شي که دا ځای د کالام بحرین د دغه ځایونو په شانته کې مخصوص شي او دا ډېر ښکلی د چکر ځای دی او ډېر سپیشل ډېر مزیدار زموږ خو ډېر زیات خوښ شو ډېره مهرباني شکریه ډېره مهرباني مینهوالو تاسو واورېدې خبرې زموږ د ملګري چې کوم دي خبرې تاسو واورېدې دوی ویل چې دا علاقه ډېره زبرسته ده نه کالام دی نه بحرین دی ډېره زبرسته علاقه ده او صرف دا مسله ده صرف چې سهولیت پکې نشته روډ نشته دا مسله ده دې کسانو ته نو حکومت نه دا اپیل کوو مونږ چې دې علاقې ته روډ راوباسي اوبو سهولت به کوم لکه کم دی چینی مینې شته خو ډېرې کمې دي پکې نو چې د اوبو څه پروګرام ورته وکړي مینهوالو تاسو زموږ د ملګرو خبرې واورېدې تاسو هم راتلی شئ بالکل څه مسله به راته نه وي 24 غنټې دا ځای تاسو ته اویلیبل دی تاسو راتلی شئ دلته چکر را لګولی شئ دا درانه میلمانه دلته راغلي وو دوی هم چکر ولګوه ځان له پروګرام کړلی دلته هوټل نشته ځان نو دوی پروګرام کړلی تاسو هم کولی شئ بالکل دغسې پولیس اختر مو سپارم بر بلې ویډیو پورې ماله اجازت راکړئ د الله په امان